السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اما بعد. نن به موږ نوې درس وایو. په هغې کې به د باتروم چې کوم څیزونه دي، هغې کې کوم څیزونه استعمالیږي هغه به وایو. کومه چې غسل خانې د لمبازې هغې کې چې کوم څیزونه استعمالیږي هغه به موږ وایو. نو په هغې کې لومبی څیز چې کوم دی هغه مغسلون دی. مغسل څه ته وایي؟ لاس وینځونکی. هغه بره چې ولاړې په ولاړه باندې به سړی لاس وینځي، هغې ته څه وایي؟ هغې ته مغسل وایي. او دغسې چې کوم دی بیا هغه فواره هغې ته څه وایي؟ دشن وایي. او تولیې ته منشفتون وایي. دغسې د غاښونو برش ته فرشات الاسنان وایي. او د غاښونو چې کوم هغه کریم وي، ټوت پیسټ وي، هغې ته معجون الاسنان وایي. معجون الاسنان. او صابون ته صابون وایي. صابون. او کوم هغه دغه شان چې وي که نه، حوض شان وي، تالاب شان جوړ کړي، هغه نن سبا چې کوم ماډرن څیزونه دي که نه، تالاب شان وي د لمبا دپاره، فواره مو ته وي، نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته حوض الاستحمام. استحمام غسل کولو ته وایي. او حوض الاستحمام حوض تالاب ته وایي. دغسې شیشې ته څه وایي؟ کومه آینه چې مخ ګورو هغې ته مرآتون وایي. او شیمپو ته څه وایي؟ شیمپو ته شامبو. او بالټي ته دلون وایي. او مګه چې کومه یا وړه مګه هغې ته څه وایي؟ هغې ته کوزون وایي. کوزون دغه وړې لوټې ته هم وایي او مګې ته هم وایي. دومره کافي دي. نو انشاءالله بل درس کې وایو. چا چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ. زموږ ویډیو دا درسونه دا شیر کړئ، کمنټ وکړئ او نورو سره هم ډسکس کړئ، نورو ته یې وښایئ.